جو بیا راغی ځان پوښتنه پورته لري او چې الله بزان سپرم چې پیغمبر دی فابو قالوا اسلم ابو بكر فرفاته وكان مناسبا لان المال والالف هذا هو ده وقت اشاره کی هر څه د اشاره تا ما تا هر څه وتخون امانتكم او دخلوا امانتكم يا مكوي خپل امانت دخلوا اصحاب ضمان او تاسو کوي وعد بشك اموال صرف اولاد ته زمال تمال اولاد لك داغي لهذا بالساتو ما اذا استف مال اولاد لا في هذا امتحان او الله اجازه يا الذين امنوا ان تتقوا الله كذا الله يريد وبغض الله سبحانه وتعالى فرقانا فيصلا الله بصرف فيصلا هدايه نور في قلوبكم تفرقون بين الحق الله فيصلا هدايه الله براولي يا كاميابي براولي او الذي بك الله سنون او صدهم بختص الله خون فبالعزيز واذ يمكر بك الذين كفروا اغتهم ياكتا نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم خلق د مکی دور کې د مدینه والا سره بیعت وشو شپږ کسان 12 کسان او یا کسان په یو کال شپږ دی په بل 12 دی په بل کې او یا خلق وی چې د پیغمبر زیو شو دا مرګي بو زیل ته هجرتونه کوي ای کو پیدا شو او زه ختمول غواړي چې رکو جرګه نو په دې راکې راغون شو دارون ندو مجلس ته وي دارون ندو ته جرګې زی موږ ته دلته وطن ګجرا وایو ګجرا دارون ندو او دا په روایت کې راځي چې یو سړی شیطان دی او یو سړی په شکل راغلی دی د نجد راغلی ما شیخ نه دی او ترکه نس ابن اسحاق من قريش الامارات كان رسول الله قد كان له شيعة واصحاب غير من غير بلده ولو خروج اصحابهم من المهاجرين اليهم عرفوا انه قد نزل دار واصحاب منهم منعه يغلل بسنه وعرفوا قد يغول شيء فاجتموا في دار الندوه دار قصي بن خلاف التي كان قريش لا تقسم الا فيها جركه فلما اجتمعوا كما قال الناس لك والتعادوا اذا نشدارتا جركه فدي وقت يوم الزحمه وتمهرار ابليس عليه اللعنه في هذا الشيخ جليل عليه بذر زي جامع مسلم مشفر دروازه مدار دي جوړي د څل ولاړ مني شیخ اذا نجا خبر شیمه تاسو وعده کړی دا زه حاضر کوم زما خبرې کوم او زما راي ده شي خیر خوای ده دې ده نن نشه بعض وخت دا سره پتکان مې نه مارای ته دا حال تولاش امون د نظام دي خطر نه کړو جرګه وکړي یو ویل کې په کوینه غلان کې ابو البحتري بن هشام وې تړای کړي دروازه بند کړي دا او انتظار کوي لکه څنګه چې دیو شاعر دی بوخام شاعر دی زهیر دی او نابغه دی نور خلک مړي دی په مرش شیخ نجیب شاکر لا والله ما هذا بس راينا والله لن حبستموه كما تقول لا يخرجن امره من موارد الوقت خبر بده خارج دروازه اخوا مرګي دی ویلای او حمله به وکړي تاسو لا په اخلاص کې بیا د منظور ورشي یا بس کوي دا راي بل ول کړه لانکی ابو الاسود ربيعه بن عمير وباسو د وطن او د وطن نه وشرو چې کوم ځای خوخي ګوسي موږ به اخلاص پیدا خرجنا ولا ایمان ولا اين ولا حس وقع لګنه پاره شي کوي وفرغنا خپل کار بټي خپل الفضل لکه څنګه چې شیخ نجوي لا والله ما هذا لكم دا سرايت دا رايت الذي خوغو ورته کېده وحلاوه منطقي دې خوغ خو منطقي خبره وغلبت العقول بالرجال دخل بخبره ما لغايه شيء بما ياتي به اكذا كان مكره خطر ذات دې بلاش یو قبيله عربوتا داري مو پتا تو غالب شي او دا خبر بیا بلاش تاسو پتا په وطن کې وا حمله درمانیو کې تاسو ولې شي دا سره بوکي راځي مال دبر في رايه غير بلا ابو جهل تمام یو رايه ده وهم لما خیانت تاسو بداو باندې ابو الحكم وايك هذا ما رايه ده هاي قبيلينا یو ځوان سره والي مضبوط دخل صف فقيل کې غوا هغه ته ورکو توره پرې کوي اته ورته چې ورشه ټول پښې په دې مونږ به هغه راځي واحد نو مړ به کی راحت پدې بیا مو او بیا د دې قبيله نه بم بدل اخلي د دې ټول هیڅ هغه قریش شان کنه دا قریش کې دا بنو هاشم الک خون بهارات او سره فات شو څه دا نه غواړي خون بهار دا نه سره خالي ورکو کنه څه بوش فإذا فلنت فلا قدمه في الحقبائل فرزوا منا بالحق فعقل شيخ نجوي خبرم دقة وما قال أقرأ ما قال رجل فهو هذا الرأي لا وارش بري يقول سنوارك سنتا لا تبيت هذه الليلة وفراش مالي إذا تودكي اشبش فلا راغون شبرك دروازة ماني انتظار كلا بودكي الحملة بكم
نبی سم چول دل علي ته ویلې ته ودش فراش باندې ازماله صدر واو حزم صاحب ودش تا ته نشي پیغمبر الله بده خپل سره کوي چې بوده شو او یا ته توش په هیرت کې او خپل مدد ابو بکر سره نو حضرت ایوب اذا شار وقيت بنفسي خير من وطئ العصا ومن طاب البيت العتيق وبالحجر رسول اله خاف ان ينكروا به فنجاه للطول الاله من المكر وبعد رسول الله في الغار امن وقد صار في استجلاء وفي سفر وبت اراعي وما يتهمونني وقد وطن نفسي القتل والاثار ما هذا خپل ځان حفاظت وکړو ورته هغه چا حفاظت نو کو چاغو دي په مال کې رسول بیت الله ما طواف کوي او په حجر اسود رسول د اله نه یریدو چې ما سره تدبیر وکړي بچ کړو خاوند طاقت چې اله دې او د رسول الله په غار کې په امن او د الله په حفاظت او پرده کې او زما شپه لکه ما د خلکو سوقې ته ولا دې زنه متهم کولم او ځان می قرار ورکړو چې یا به مړ کوي یا مکات کې کوي ويمكرون من الله دې په تدبیر کو الله هم تدبیر کو الله تدبیر کو یا الله تدبیر واپس کو الله خ تدبیر کو دا مکر اصلاح کې وکړه کنه کې مکو مشاکله او کله چې مسلمان په دې ما یاتونه زموږ چې مليګل قالوا قسمنا مور لو نشاء كنا لقلنا مسلمون هم دقه فيه ودا نذر بن حارث فيه تاسو ګوره د پیغمبر خدا خبر اوري زه به ایران ولا هيري خبر نه سنو کوم د رستم اسپانیا خبر نه کوم د عجم خبر نه کوم دا ټول کړي را ټول نه کوي بعد خبر یو کړي ټول خوشاله دي نو نسبت چاته کوئی استاد قول لازم جمع الاستاد في علم الكل لمن الذين كان رئيس وقاضي فمشروا او قاضي يقولون بقولي ويعملون برأيه ان هذا نه اذا خبري مگر کسی د مخکنی اساتید اسطوري واذ قالوا هذا وقت میاد کشدي ویناوک سو په نظر دې سو ابو جهل توتلی ان كان هذا الحق دا خبر حق من عندك استرفتنا فامطر على الحجاره روى له ملكان طرف الاسمان يا تلكم عذاب درنا مدارك بلما طرفو ته مخ تواسط خبر معاويه ته وسره ده صباح معاويه متوي څومره مقلان خلق وي تاسو خلک مشرک دي تاسو خلک مشرک دي نو مقلان او ورته سیمو مقلان دي تاسو ان كان هذا هو الحق من عندك فأهد لنا ذات ون اليه فامطر لنا حقا من ما يبارن وكان تاسو کوئی مقلان تاسو کوم کوي او شو قصه میکوله بل تلاله وائل بن حجر یو سړی دی د یمن او د هغه وطن د سرداران نه دی اقیال راغی مسلمان شو پیغمبر خدا حتی معاویه ته لا شاغه دي قسمک ولا ورکه دلته بوسی دغه دي کاه پلان کې دغه اسمه کړو وای روان دي او خسور دي روان معاویه په توي ما ځان سره په دې خسور ک تاسو ته د باندې سره یو مېری غریب سره ته زما سره بادشاہ سره پوسټ سوري ما ته ساده نشته دی په خدا بخلق وشي د وایل سره معاویه سره تور شي او دا ډیره بده خبره دا پیدار دی راځه نه پیدار به په حکم د خپل وخت ګرمه د بادشاہ پیدار به په حکم کې دا څه خبره نو څه وکړه چې په کوم ځای مو زما د خپل سورې زما د بدن سورې کېږي په کوم ځای دغه خپل بدنو په بدن نه دا وای وایل بیا دغه یو بیا د حضرت معاویه حکومت راغی دا پکې ماره ابوبکر تیر شو عمر تیر شو عثمان تیر شو علي تیر شو عثمان وایل راغی سردار دی د وطن او د معاویه په دفتر کې دی ولې په شکل حدیث څنګه چې بادشاہ خو وایل دا یاد دي چې ما درته وی فیضان دی سوالی دی بولا او دې سیب دغه د جاهل خبرې موږ هغه وخت دغه ما نشو کی کله خبره ما به ته خو پرې خو خو سوق دا پکې اصل ایمان ولا ان كان هذا والحق من ربك من عندك فامطر النجاة من السماء أبيتنا جاوز وما كان له عزوه الله دې سزا نه ورکي عذاب نه ورکي وانت فيهم تفكي دا یو مسله شو چې یو نیک سره په یو کلی کې نه الله عذاب اگر دې ملي وکړي دا څه پوښتنه کنه الله مکیل عذاب نه ورکي وانت عذاب نه ورکي خو استیصال به کنين او سبب د امن دام دا لازم اند چې یو نیک سره پکې کې اوسې کو خلک یې مني خلک یې کې مني نه مني دا الله عادت ده وما كان لهم عظيم الله عذابه وهم مستغفرون دي بخشش اوس دي بخشش څنګه سو ویلي به
لاول به تلبیه ویلې بیا به غفرانک خپل یا الله بخښ غواړي څوک دې غفرانک ای څوک دې بخښش غواړي معنا دې به بخښش غواړي په آینده کې مسلمانی کې با دې بخښش غواړي آینده کې مسلمانی دو جواب شو دریم دا چې دې په خېټو کې دې په املاګانو کې بچي به پیدا کیږي او الله ترجو دام پکې وایم وايم ما كان جمله اسمه هو الحال نو یا بخشش دی غواړي کمزوري ایماندار غواړي پرې خلق نه پرې کلو کې اوسېږي هغه یا دی په غفران کوي یا به الله ته رجوع کوي وما لهم الا يعذبهم الله سمعنا دې الله به سزا نور کوي عذاب بنور کوي او دي خلق باندې د مسجد حرام بیا تعارض پیدا کا مخکې عذاب نور کوي چې پکې او سو الله عذاب ولې ونور کوي او دي خدا کار کوي نو مې الته پیغمبر موجود دی نو نه ور کوي دلته ولوتين ور کوي دا مې دي شي خبري نو به کني خلق باندې مسلمان وما كان اولياء او دي حقدار د تولیت نه وما كانوا مستحقين الى المسجد الحرام د جمعه د تولیت حقدار دي جمعه په متولي سوق وي غل دا کما سودخور جوارګر نه سوق بوي ان اولیاء مددګاران د حرام متولي ندي مگر مستحقين حقدار د ولایت سوق دي عمل خو بغلم دا کمال به هم سودخور و غیر سببي حقدار سوق دي چې مستحقين خلاص خبره دا شپه د فقه مساله متولی وخصله اوس پکې روح المانی خپل خبره کوي کنه ولی خو دوست الله ته وای کنه دا الله دوست ته وای متقی بیا بمراجی کنه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فيات دي كما الله تعالى تخبل ولی ته وای الذين امنوا وكانوا يتقون عمل صالح کوي او ایمان وذل كلام وغالب الجهاد اليوم ولستوي ليواني فپلان کې دې یو ولي دې چې کنځلو کې کنه بس کاروش ولي نو نه کوي ولي دې لغر دې ولي دې جاي اشتري ولي دې ويعدون بالمجسو ويدار اخذ بالشيء يا الله صدقوا الشيء ولكن الهدى بني غلا اخذ الشيء وكلما اطبق جنوج داري وانتو بيرجات وكثر هجانو غري ولدين وي واستقبل النفوس سليم وتفعلوا داغري حالات خلق كرفه کوي چې ګوره سپیټ چاپیر دی او دا ګوره خاوای دی ګوره دی کیلو ته ګوره دی پلان کې دی ګوره وی ولایت اکمل شي وتصرف في مثل الله اتم دا الله په حکومت کې داغه پروبا دی زیات شي یې کنه ما پدې نوتیه کې په خبر کې ته یو سره لغت ورناس نغه نو کمی چې وو ولا سامونه کار کېدو اسپیټ چاپیرو هغه له ورسې دی وته کوي تاسو هم چې وګورئ اباجو مستعملی ولی چې احکام شریفی دي او دین محمدی پری دي او دا قوم خبره کوي دا فنا فی الله دی او دا حق دی او دا پلان کې دی او دا حقیقت دی او دا وقضیه بهم او وليس منهم پیری ولا نفیر نه په قافله کې مرګ دی او نه په جهاد په فوج او دی وی ځان په عبادت کې مشهود کی کنه دا ډیر منځونه کوي د محجوب شي د الله او د په من کې فرض ده ومن تمسك بشريعته مغبونا اجه بشريعته اطلاق شي وای دا دوکه شوی دی او دلته یو باطن نه ظاهر دغه خلاف ته په باطن کې ګوره دا شي نشته دا په ظاهر کې د منځونه دي روجي دي حجونه دي دا په باطن کې نه دي په باطن کې هیڅ نشته اذا هو عرف ان حد القيد بوجسي ورفعت وكم والقصا واستقر به النوى كما قرأ النبي او ديت مرشد وي ويسمون هذا المرشد صدقوا ولكن اذا النار هو مرشد والشيخ وتنوي صدقوا ولكن النجدي على الشيخ نجدي دي يسرع غيره عارف وتنوي ويصدقوا ولكن بسباب سبيل جلال الجمراهيد فاتنه في ميروه والموحد ضوي صدقوا ولكن كفر ايمان كفر تيوي وقد ذكر مولانا في الاسلام الغزالي هذا النوع من كفرته وقال يوصل بفليك مركنا تصل كافر قتل ما ثواب فقال ان قتل واحد افضل عند الله من قتل 100 قاتل والزمخشري جاء المتقون اخذ المسلمين الوجه الاول اخره اي لا يسلو لان اليوم المسجد من ليس مسلم وانما يستاهل ولايته من كان برا تقيا فكي بالكبر على الصالح لكن سبق لكم بوشك الوليان دي بين دعوه
وما تاثرت من البيت ذي منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ لتهمون یا چې ګپړکی یو غړي خدامان څه پځه او نو ته منذ الا مکان مگر شپېله سپي ګوته کې دې خلک هم دې شپېله وي دې مکاوي مکایم کو اذا صفرا وتصديع لا سنه پرقول تصديقا سو کوئی مراد دعا ده سو ګور افعال دي خو دې مانځه په کول د مانځه په دې کول اځو دې په طواف کو بربند نو خدي او ګوته په یو بل کې شي ګوته ورکړي شي لا تر بیکار او یو سبت کوله لا تر کاوه لا سنه پرقول نو په څه کې عذاب او ځاګي باندې کړی نو کوم تاسو کسان چې کافر شي او خسر کوي د مقبول خپل يسدون سبيل الله چې خلق من الله تعالی زره چې خلق کې مال بیا بدا مال د دې خرڅ چې حسدا به خفغان شي سبب د خفغان شي بیا مغلوب شي کسان چې کافر شي جهنم ته بجم شي داول به جهنم ته کې یمیز الخبث یمیز الله الخبيث دې لپاره چې الله ځان لګي ګندا د پاکنا مسلمان او کافر او بغیر خبيث بعض ما نفاسا فيكون جيان یو دې کې او بغیر په جهنم کې دا قسم خالص وای کافرون ته ینته خلاري کې د خپل کبر او به هم دشمنینا يقبل له مقصد تیر شي ګناهونه به ټول معاف شي دا قران هم دی او دا حدیث هم دی ان الاسلام يجب ما قبله ويعود کدي واپس بیا فقط مزه تیر شي دي سنت نافله اولنا عادت څنګه مخکنو کې ضرب ما کا وشي لکه څنګه سره پکار دي دا د سره په حال اسلام قبل سوکي او که مسلمان جوهر سے ختم شو الاسلام يهدي ما كان قبله دا پته وقاتلهم بسورة دعوة وجنگيږي حتى چې فتنه ختم شي د فتنه ور شي ختم شي اسوق مولاتنا لا يكون مؤمن ديني چې مسلمان د دین نسوک اړولن شي کافران دي او دین او تابعداري ټول د الله شي وتذل الاديان كلها کوم خلک چې په اسلام کې دا غا مقابله پکار ده چې هغه تا وهي او تا تنزي وقاتل حتى لا تكون فتنه ستوي خلک گمراه کوي تبلیغ د کفر کوي او دین ټول د الله شي که خلاصون الله تعالی په اعمالو باندې واقع وإن تولوا کوشش الله مولا تاسو دې سنیم المولا څنګه مددگار دې د خپل دوست مدد نپری دي ونعم النصير او خو بچ کون کې دې دا چې مدد کوي نو به خراب ولې نشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين د جهاد مخالف خبره یو څور دینه وضاحت کوم دا پرې کې راځي د 102 شروع کړی دا زاد المعاد فی هدی خیر العباد جهاد د اسلام د قب انتها ده درو اسلام الاسلام او مرتبه داغي د جنت اوچت مقامات دي د کاری په دنیا کې اوچت ول دي په دنیا آخرت کې اوچت دي او پیغمبر خدا په اوچت مرتبه جهاد جهاد کړی په الله تبارک په حق جهاد باندې په سره په دعوت او بیان سره په ټولي پنيري سره ساعت تر موقوف په jihad باندې په ځواب لري سره دیو جنا یاداش دې روزت شي دي الله تعالی ورسته مرتبه ده الله ته په jihad وینا کړي کوم وخت پیغمبر کړي دي په سورې فرقان کې دریم پنځوسم پنځشتم او 250 دا پنځشتم نمبر سورت شو او 250 آیات شو لو شکنا لبعثنا في كل قوم نذيرا خلاف الكافرين وجاهدوا بجهاد كبيرا فرقان کې ورته jihad کول دا jihad شو په حجت البيان او تبلیغ القرآن بیا ته یا ایو النبی او کفار الله په خپل علیهم الى اخره بیا راځي jihad د دشمنان د الله په خارج کې فرعه لا ظاهر jihad کې حدیث راځي المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والمهاجر من هاجر مع الله تلميذ jihad د نفس مقدم شو په jihad دشمن په خارج کې ځان سره jihad نه کړي نو بهر jihad نشي کولای او د دوار عمر کی یو بل جهاد درغه دشمن دی د دوار جهاد کې نه علاوه کې څه سره شیطان دی سره باندې جهاد نه او رسوا کوي وسوسه او تکي دا مقابله هم کوي بیا روان دی 102 103 104 بیا عبادت او په خپل جهاد کې سره طاقت ټول سب کول او د الله د دین په موارد کې لچانه یدل نو دا روان دي 5 کې شو بیا روان دي اخر کې د تفصيلات کوم نو 106 نمبر صفحه فاذا عرفت هذا فالجهاد 4 مراتب جهاد 4 مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين ځان سره جهاد شیطان سره جهاد کافر سره جهاد منافق سره جهاد جهاد نفس سلو مرتبه
إحداها أن يجاهد على تعلق الهدى. أول باي زكاة الدين ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة لها في المعاشة ومعادة إلا به، وما تفاتها علمه شقيق في الدارين. في الدين وتجدان به دنيا وآخرة بدبخش فدارين. الثانية أن يجاهد على العمل به، علم مقرن عمل بك بعد علمه، وإلا فموجود العلم بلا عمل إلا يزورها للمفعل. خالص علم بلا عمل كتاوان ندي مفايدة نشتي. درين جهاد دي دعوة وتعليمه من لا يمشاهد معلومات، وإلا كان من الذين يكتبون من ذل الغيب العاقل وشيء اللام أحكام فقهية. سلورم أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة فيه، ودلالة بجد دعوة فرقي مشكلات هذه صبر وخير وآدي الخلق ويتحمل ذلك كله لله، لا تطلب بغيران بعد باري لا الله رفع، ويستقبل هذه المراتب الأربع صار من رباني. إذا سلوا مرتبه هذا الشيء يبقى رباني. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. مشاعر قدي متفق چې عالم حقدار دي چې موږ رباني سره وته څوبر چې حق دې کړی نه، عملي به کړی نه، تعلیم به کړی نه، دعوت به کړی نه، څوک چې عالم شو عمل وکړو تعلیم وکړو دې دعوت دې بل کې شي په اسمانو کې دې غټ شي. جهاد شیطان په مطلب دی، شیطان سره د وسوسې اچي شبهات باندې کوي عقیده خرابوي. دا هغه لپاره وتکي إحداهما جهاد على دفع ما يلقي إليه العبد من الشبهات والشكوك القالة في الإيمان. دوام جهاد على دفع ما يلقي إليه من إكراته وعشاء. فالجهاد الأول لا نفس يقيني، والجهاد الثاني لا نفس صبر وهي الله بارك. والضم برسم نمبر سورة كي سرير اجتماعات وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا. فقول موسى من الإيمان فإذاكو شعبوا هدايتكو وحكم زماني حركة دي خواهشات بل وفايتون زماني يقينه. فأخبره أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر هو الشهوات ويأتي الفاسدة واليقين هو الشرك والشبهات. جهاد الكفار منافقين وسلوا مرتبين بالقلب واللسان والمال والنفس وجهاد الكفار. جهاد الكفار أخص باليد، أو جهاد المنافقين أخص باللسان. فذلك دشمن دور وجو ما دورتا ومال أو جهاد الكفار لا سردي جهاد المنافقين بشر. جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، الظالمان خلاف، أهل البدع خلاف، أهل المنكر خلاف. الولاء باليد إذا قدر، فإن عجل دخل اللسان فإن جهد بالقشي. وهذه الثلاث عشر مقام في الجهاد. ومن مات ولم يرزق ولم يحدث رسول بالغزو مات على شعبة من النفاق. أهل البخاري ومسلم من حديث فورك في انتاخه جالس مرتبه جهاد شو حديث تشير من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق كما قال جاء غير رسول جهاد بالكي هجرتك او جرت جهاد الذي مغرب ايمان او لنا فضل الله رحمه الله ان نعمل جهاد جهادي ولا رسول الله ولا يكذب ايمان فرض فاسمانه فرض بظهير الفهر وهجرت الله فالدخيل الاخلاص والانابه هجرت رسولك فتابع او ځان تر جهاد الشيطان تر جهاد ټول پر ځای فهذه كل پر ځای لا ينفي حد يوصل الى البلد. الجهاد الكفار ملكنه فقد اكتفى به بعض الامات بعض داغي نفس روان دي بدي آيات مان دي بحث دي مدارة مختصرا من دي لا جهاد فرق والتحقيق جهاد جنس جهاد فرزين دي إما بالقلب يكسر يقاوة، أما باللسان يا بالمال يا باليد. فعلى كل مسلم أن يجاهد ويقسم. الجهاد بنفسه فرق كفاية. الجهاد بالمال ده بوجود أولاد سوق بلاسة وسوق بالمال شته إنتوا خفافهم وثقال وجاهدوا بمالكم وانتصروا بسم الله ذلك الكبير. يا بلا يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله بسم الله يا إخواني بل أخرى تحبونها نسم الله أو بل إن الله اشترى من أنفسهم. وإذا عقد أو وعد الله في خورته ففتم منزلوا في أسماننا أورات في القرآن
به کلکړ دی چې الله نه پوره کوم کې دی وادي نشته به کلکړ چې خوشاله شي سوچ وکړي عاقب د خپل افسر دا معاملې کړی دا څومره غټ قیمت لري الله ارستون کې شو او سمون جنت شو او کامیابی رضا الله شو او تمتع شو ورته الله باندې او د چا پر اساس شوی د رسول او د اکرم الملائکه او داسې نو بیا د شان ډیر چت کې لقد هيئت الامر عظيم تبع شيء له واخير فورا فإن قد هيئوك لأمر لو فتنت له فارض بنفسك أن فرعان على الهملي فارض تأكري لفارض وخبري كفوئك زان وجدك لمه ملانت الغرزة مغور إلى رسل مصدريك دياش دعوه صلاة من دير طول من خليف الله فقرني الله وقبله إن تحبون الله فاقتلوني يا وذا في غنبر خبر أماني او بیا عادلان کې کوي وای ایجاد فی سبیل الله لا خافون مخلایم دا ابن قیم سو کتاب دی خطبه دا تقریر دی ما تقدیر جهاد متعلق ته مختصر کوم خبر مې وکړ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير هو شيء أن الذي غنمتموه أن الذي ما موصوله أو لكلمة فكاروا تدا ما ذان شيء أن ذان لا عادت داسه او د قران دلیل سره بم دا بحث نه کوي دا عادت مطابق دی کنه دا ځان له بحث او کان حق ان تكون اصولتا هو شيء کم شي تاسو غنیمت کوي غنیمت مخکې ما ویلو چې کوم کفار نو مال حاصل شي په جنگ سره او په سو کوئی غنیمت یو شی له سو کوئی په چې ان توافق شي بلا جنگ دې ته ویل شي او من شيء حال كونه قائما من شيء چې سوي دی وکړي بحث بینه کې ډیر یو کولې نو بیا وسکه شي فان الله خمس فواجب فحق ثابت دي چې الله له ورکه پینځه مال د غنیمت چې حاضر شي دا به پینځه ځای سلو حصے د غنیمت شوي او دا پینځه حصہ په پینځه ځای په شپږ ځای تقسیم کا لکه په پینځه ځای تقسیم د الله ذکر پکې تبرک شو اکدا الله ذکر سره کې او هغه حصہ ورکې د ابو العالیه نو بیت الله شریف لکه دا هغه مسلک شنو علماء د الله ذکر پکې تبرکان دي او رسول الله ورکې چې رسول جون دی نه رسول باخلی یا مالک یا بری مالک خپل حاجت پورا کوي چې رسول الله او چې رسول وفات شو حصہ ختم شو ځکه چې رسول نشته خپلوان د رسول حق شته او شته یا نشته احناف وي نشته دي که غریبانان حق شته د فقر د وجه د ټول مخ کې دي کړي یا نشته او بیا یتیمان دي مسکینان دي مسافران دي دا د احناف تقسیم شو او د ابو العالی تقسیم او حساب کې الله شولا بیت الله تورکا او یو حساب رسول شو خپل ابیا او حساب پیغمبر خدا د ستاره مالک وي د خمس تخمیس لازم نه دي پینځه پیغمبر ورسته وادي خلی بیا دا رائے دا ک پیغمبر باندې په خپل کب څوک بادشاہ موجود وي هغه تقسیمای چې په کم مصارف کې صرف کوي او دغه زین شو مصارف شو او شافعي وي سلب بد سر نه ورکو دا غینه چې صرف کیږي خرچه راځي بدل کو بیا به واقع چې ورسره شي خمس مسلمان په مصلحتونو کې په قلاګانو کې څوک چې علوم شرعیه حاصل پاږي پسې او آلات علوم شرعیه په دې پوښي اگر چې اول سره شروع کړی وي امامان مؤذنان اگر کمالداران وي او باقي ها کسان چې دا کسب نو مصالح د مسلمانینو لپاره غیر به ورکو نو تفصيلات کوه دا کلا کتا سو ایمان راوړي په الله باندې نو دا قصب کوي نو په حق واجب انه مسهول لله فيزم د الله را او د رسول د اخري فان الله مسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين السبيل ان كنتم امنتم کتا سو ایمان راوړي په الله باندې دا طریقه بکوي فعلم انه تعالی جعل خمس وما انزلنا او ایمان وی په هغه شی باندې چې الله لګي په خپل بندا او تعبیر په هغه سره مخکې ویل عزت ته ګوره دا الله خاص خدمتکار اضافت عبد نا تا تشریفا
یوم الفرقان پورری د فیصله باندې د بدر وستا یوم الفرقان وی پرې کې د نیک او د بد د حق او د باطل فرق وشو او دایو الخطر یوم التقى الجمعان پاورمن چې دوړلې جمشيري مؤمن او کافر او الله تعالی دې په دې ورسره لګلو علامات قدرت دي پرشتي دي مدد ته نو په هغه مدد او په هغه غلبه باندې تاسو ایمان دي الله په هر څه طاقت درونکې دی دام کولای شي لاسي وشو نورم کولای شي اس انتم دا واخر فرقان کوم وخت و يوم التقى الفرقان يوم التقى الجمعان کوم اس انتم یا اوس خو انتم یا هغه وخت چې تاسو وي په طرف نږدې د مدینه او کافرانو په طرف لري د مدینه او جماعت د سروج قافله او تلويق کسانو اغیر اغیر او لارل مخکې موږ د جنگ سره پاره شو چې قافلې پسو نو ورکو هغه جماعت د سروج او خوخان والا اسفل منكم استاسنا قطو د دریاب په غاړه دا دومره وګ تفصیل سره پاره کوي ودلته نقل کوي وجه الاطلاق او د جار الله خبرې کوي ودا اصل کې نقشه او تخکار کوي چې د نقشې تاسو معلوماتو کوي نو تاسو په شکست کې وایي تاسو طرف کې وبنوي تاسو طرف کې شګي وي د سکرو وبنوي د او د سو وبنوي د جنابت لرکول وبنوي او زوکه شکل نه و او دا هغه طرف چې هغه ډیر مضبوط نو زائد اسباب سو چې هغه غالب شي او تاسو مغلوب نقشه ورته وړاندې کوي او د نقشې وړاندې کولو مطلب چې الله رسول احسان وکړو تاسو په حالت کې او په حالت کې او دا هغه سره الله پاک پرې پوښوي نزدې عبارت مطلب څه ويجار الله وهذا مراد الزمخشري فايت هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين وان العيد كان اسفل منكم الاخبار من حال الدالة الى قوة الشان العدو دشمن فغلبته وشوكته وتكامل عدته وتمهد اسباب العدة له وذكر شان المسلمين فدي بوشي دا تصير والتباس امرهم وان غلبتهم وان غلبت هذه الحال الا سن دا غلب بدي حال اذا الله صنعته باور کې دشمن چې په طرف نږدې د تاسو وي په طرف نږدې د مدینه دنیا نږدې عدوا طرف جانب نتاسو نازل وي د خړګي او د کندې په نږدې طرف د مدینه او هغه شو عدوا د عدو التجاوز تویل شي هغه طرف وهم مشرکان بالعدوه القصوى هغه طرف باندې چې لري د مدینه ورکو هغه جماعت تصور سلوي کسان دي اسفل منكم قافله یا اصحاب د قافله اسفل منكم لاندې استادون دریا پغاړو ولو توعدتم کتاسو دیو بل سره وعده کړی تاریخ مو کې پلان کې وخت کې وجنګیږو لختلفتم په الميعاد تاسو او دیو مختلف شو په جنگ کې یا به تاسو بشاشي وي یا باغ او ظاهري اسباب خدای دي تاسو په شاکري ځکه تاسو شمیر کم هيبه منهم ويأس من الظفر عليهم يريدوا او نا امید بولی دسلا ولو تواعدتم كتاسو اغي وعده کړی ولا اختلاف ولكن تلاقيتم لكن تاسو میلاو شوي بموعده ليقضي الله امرا چې پرته الله یو فیصله چې مدد ته کان بوله جد الله سره لازم او کېدون کې او ليهلك چې تباشي مرشي من حرکات سوک چه حلاکیدون که دی مرکیدون که دی نو حلاکت نمورد مرگ هم که دی و یحیا جنده پادشی من حیا سوک جنده دی دا اللہ پا علم کی او یا لیحلکا چه کافر شی حلاک شی اغا سوک چه کافر حلاک شیر و کافر دی عن بیتین بعد بیتین پست واضح دلیلنا عن پا مانده بات کا سوک عن پا خپل مانا دی چې هلاک شي هغه چې هلاکی چې واوي دلیل نه پس هم هلاک شي د دلیل نه پس ان معنا واو لصادر البينات موجود وي د دلایل یا بعد وي ويحيى او ژوند دی پادشي من حیا یا سشي يحيى مسلمان شي من حیا سشي ژوند دی مسلمان دی او د الله په علم کې بعد بينات پس دلایل او سو کوئی عن فمان تجاوز دی واوي دلایل نه پس او الله سميع او ذن کې دی او عليم واقف دی سوچ کلمې د کفر وي اوري سوچ عقیده کفر ساتي اغام ماغینه خبر دی بیا او تنقشه پیش کې هغه ټیم یاد کا یریکهم الله چې الله پاک خودل پیغمبر ته مخاطب کوي از یریکا چې خودل الله پاک تا سوګ خودل هم دی یری خودل
الله کتاتا هم دی قلیلا لک فی منامک بخوب ستاکی تا خوب لیدو او په خوب کې لیدل چې کافران لک اکثر علماء وی مراد نه خوب او منام دیتا ویل شي او حسن بصری وی چې مراد نه پسترګو کې دي او مراد د منام نه زید خوب یعنی پسترګو کې په وی خطا نه لیکن عام علماء دا بل ته وی خود الله پاک تا ته دی په خوب ستا کې لک ولو اراکهم کتا ته خودلی ارا خودلی الله پاک کتا ته هم دا کافران کثیر ډیر لپشلتم تاسو به بوزدل شي وای لاوی خطاب چاته وکړو پیغمبر ته ولو اراکا او لپشلتا دا ولې لپشلتم پیغمبر ته بوزدلی راځي کوي بلکې قوم ته راځي کوي مسلمانان ته راځي کوي لجوبنتم وهبتم الاقدامه او یوی کی صيغه د مضارع دا ارا یوی او دا از اراکهم الله فکا فرا صيغه ماضی ناغزال خبره ناشنا غو حالت ته خلق ته تازه کې بار بار موایو صيغه د ماضی پکاري مونږ مضارع جوړو د لپاره چې ناشنا غو حالت تازه شي ولكن الله سلم الله تاسو بچ کړی انعم بالسلامه من الفشل والتراز ولذلك بلام تاسو مجاګړه کړو اختلاف وکړو چې جنگ کو او کنه کو تیخ تکو امر القتال وتفرق آراكم بالثبات والقطار الفرار الله واقف ته په خبر د سینو باندې چا کې بوزدي او چا کې صبر دی چا کې جرأت ته چا کې جرأت و اذ يري باو کې خود الله پاک کوم تاسو هم حقیقتا يري خود الله کوم تاسو لا هم حقیقتا قليلا لك اغير تاسو له خود لي ويقللكم في عنكم تاسو كما ولي دا پستروږي اغير تاسو کم کار کوي تاسو تاغي کم کار کوي دا کوم کې اذ التقيتم کوم تاسو ميلاو شوي او في اعينكم خود له تاسو پسترګو تاسو کې لګو او تاسو کم ولي دلته نقل کوي ابو جهل ویلي د پیغمبر ملګری خود او خوراک دی نو کوکله د اکل په جزور دی بیا اعتراض کوا بیا پکې مخکې موږ سورې کې آل عمران کې ویلو يرونهم مثلهم رأي العلم ویلو کنه التم سوال او اعتراض کړو دلته هر یو بل خپل ځان نه دشن او دلته کم نو وکانه هذا التقرير في بدايه الامر دا دشمن دی دغه مسلمانان دی او دلته دشمن ولر دی یو بل ته ګوري نه کم دی مسلمان کم خاري دی لپاره کافر ته چې چرته hebat تران شي په کاغو تختی جنگونه کی چې تیار شو جنگ راشي بل ځان تیار نه کړه کشمیر خو کم دی سره ځان تیار وسته ورو موټغرو بس ځان تیار ورو نه کوي او واپس کیږي دا خدای د پاره مسلمانان کم کار کړو دی لپاره کافر او تحکم چې مسلمان په زړه ورشي وکانه تقیو ابتداء الامر قبل التحام القتال ليشتريوا في مسلمان زړه ورشي عليهم ويترك الاستعداد والاستمداد ثم كسرهم سبحانه حتى رأوه مسلمين لتفاجهم الكسر ناغانا فيبغطوا ويهاجوا حيران بشي او حيبت بفراشي نمخي المضاعات كيو اعتراضا وجوابا دعولي ليقضي الله امرا چه پورک دی الله وفیصله كان پورک کیدون کیوا او خالص الله تا واپسید امور فدالیدت دا خو عادی وسلیمی معادت دا شیء ګوري شي نو ک الله په طریق کار کوي نو کول شي دویم مسلمان تر سدي کاغه پر رسول امر کړی او الله ته کم خارق او مسلمانان کم دي خو پرشتي په ګرال غي تخکار کړي نو هغه بندل او بیا د خو په مسله باندې ځان له تحقیق روان دي زوس په دې بحث نکوما د درې پانه په دې خوب یا خوب څه خیر سنکیږي سواکات تھی نو دا بحث پکې باندې یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه ایماندارو کلا چې میلاو شي د جماعت سره حاربتم جماعت من الكفر خدای ونی چې کافران دي فئاتن ځکه ظاهر دا چې مسلمان چې جنگي دي کافر سره جنگي نو فئاتن مؤمنتن هله شامل او چاوي چې نه عام کوم چې کافر دي هم وي او دام کې رشي چې باغیان مسلمانان مرګ سره پکې دلکا ولا مصفه لظهور ان الملا يحاربون وقيل اسم باطلاق البغاة او دامو واجب نازل خو کافرانو کې خبر عامه ده چې میلاو شي د کافرانو سره یا د باغیانو سره فثبتوا القائم شيء ثابت قدم شيء لقائم شاکوي واذكروا الله كثيرا
الله ډېر ډېر یادوي په دې میدان د جنگ کې هم الله یادوي په تضاعف القتال الله اکبر دعاګانی لعلکم تفلحون دې لپاره تاسو کامیاب شئ لکه تفلحوا بسم الله شي یا راجینا ان تفلحوا په دې یاد کې خبر ورکړي چې باندې پکار دي چې د الله د یاد نه غافل کیږي نه او الله یادول په دې مواطنو کې دا غټ دلیل دی د مینې او د محبت نګوري یو بنده د مخلوق سره محبت لري نو سوای شیرونه وګنه ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيز الهند تشرب من دمي فوديت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق صغرك المتبسم یاد میکړي په داسې حالت کې چې نيزو دیو بل نه نيزو وسکلي په وینو کې دنه کېږي او سپینه تور د هندستان چې وا زماویس کې دا ټول چې پرخ وکړو ما چې کولې کوم دغه داسې کار کېده د معشوقې د غاخونو په پرخ کوم مطلب دا چې یو سره په ظاهري محبت کې ګرفتار وي نه دا خبرې کوي نو دا الله محبت هم سره لري او تابع شي د الله او رسول ولا تنازعوا اختلافات مکوي باختلاف الاراء كما فعلتم ببدر واحد فبدر کې هم څه شي دي لکه مخکې اختلافات او د امان د غنیمت تچا دي دا بسو کوي ځوانان به اخلي چې راغونټي به اخلي کنه بوډاګان حق نشته بہت کی مرکز پر خودل دا فتخشلون بوزدل بشئی فتجبروا عن عدوكم وتضعفوا عن قتالهم وتذهب ريحكم هوا بملارشي لفظی ترجمه هوا بملارشي او دا عربی عادت داری کما قال اخبش واذا خلق پسوال غواړي دا لفظو د پاره د حکومت مفهوم شي لکه څنګه چې د چا حکومت دی نشويږي دا احکام چریږي دغه شانتي هوا جراشي هغه هم څه چلول کوي او خلق وی حبت یا غلان چلاغی حکومت او صبر کوي په سختو د جنگ باندې الله د صبر کوي سره بل امداد او الاعانه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم مجوړېږي مکهږي په شان د کسانو چې راوت د خپل کلونه لا ولو په عمل کوي بیا بد بنه کوي بطران د وجه تکبر ورئاء الناس د پاد خورو د خلق دلته نقل کوي روي ابن عباس ابو سفیان چې وکړل چې ما قاتله محفوظه کړه مکه ته یاد دي کنه نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل مرته ویلې چې قاتله دا مال پکړیر زیات ته او سلويخ کسان دي زجر وسی الته ابو سفیان خبر شو نو سړي ویل مکی معظمه ته د خپل قافله تنظیم وکړي دشمنان مسلمان سره وتی الته ابو جهل आवाज وکړو ایرکم د خپل قافله اموالکم او دا خبر شو بیا ابو سفیان دا سیراون سے دریا په غاړه باندې واوخت چې مسلمان سره دي نه ابو جهل کویناو چې قافله خلال الله او محفوظ شو زه شو سره جن هغه یجب قوي کوي دا موږ خپل جنگ کوو لازمان به کوو ان نرجو فقط كلمه البعير فقال والله لا نرجو حتى نريد بدرا بدر تبذو ونشرب الخمور شراب بسكو وتعذب على القينات او جنكي بتنبلون وهي وانتو بها من حضرنا من لاك تسوكش من المعنى بل الذي يغلب الروضي وركو فواقوها راقو ولكن سكو كاس المنايا نمرقونو كاسي وسكلي بدل الخمور شراب بزيمان دي وناحت عليهم النواي جلدو خذوا بجناقان يوكلي بدل القينات اموال دي غنائم شو دي من بي خسكو وشرابو كباب باندي اغلال غنيمت شو ولا تكونوا كالذين مجوى يقشن ذاك سانو خرجوا من ديارهم يمكن يدخلوا كلنا بطرا تكبرا فخرا واشرا اذو فخر اذو تكبر فخر واشر بار تكبر ها اشر شرط نوي ورئاء الناس او دفار خودن د خلقو چې موږ څومره بادرانيو څومره سخياني ويسدون او دا عتب په بطرن باندې په اعتبار د معنا باندې په داسې حالت کې چې خلک به بندول د الله نه نو هغه مفعولوشي نو هغه داسم درشي چې هغه حاجي باطرینا مرائینا ويسدون سبيل الله سبحانه محیط دی واذا زين الشيطان اعوانهم هغه وقت هم یادکا شیطان خپل عمل خسته کار کوي وقال ورتوي لا غالب لكم اليوم نن پتا زور ور نشتري من الناس دخلكنا واني جار لكم
او استاسو جاری مستاسو حفاظت کون کیما مجیر امن در کون کیما نو بعض خلق دلتوائی چه ام دقت سے پخلی خبره کړی دا او شیطان راغلی دی د انسان په شکل باندې د ابو جهل رور ته لاس وچولې دی راس ور کړی دی تو قال غیره المفسرین جمش قریشان پر وارګی باندې یا چورته زمونږ د بنو کنانه په مسکه دښمنی د احنرا او حرب دی قریب وشو واپس کی ابلیس وتکارشو په صورت سراقات د مالک کنانی او د اشراف د کنانه ورته لا غالب الكون والنجار لكم بني کناته داری وحافظكم ومعنانكم داری بتا ساتم داری مصیبت نشته چې پرشتي ولې اسمان را کوزي دي په شاشو لاس د حارث بن هشام د ابو جهل ور دي پلاستو وی شرط موږ پرې دي په دې حالت کې اتخذنا في حالتي اغوي اني ارى ما لا ترون فقال والله من اغوي دا سوق دي الا جاسي يسرب دا سوق خلق دي يسرب دي سینه د حارث باندې گزار کو په خپل لاس سره تخته مکه ته جلال خلق شکست ورده شو ودا شکست چاو پر سراقه خبر ورسېدو او استاد دتون خبر هم حتى استاد شکست ورده شو فلما اسلموا پوښو د شیطان بل روایت تشکیل موتا ما راوي الشیطان يوم هو اصغر شیطان له شی سپک او رټل شي او نسلان دي او غصه د عرفاتنا ذکر شدید الرحمت او تجاوز الله وشو مگر په بدر کې هم ډېر چې په جبرئیل السلام راغ پرشتي په دې ودرولې نو دا پکې دا خو ترجمه شو لیکن روح المانی خپل ترجمه دا سینه ده دغه کې شي شیطان راغلی سړي په شکل دې وایي دا ترجمه کوم د حسن بصري او د بلخي تاسو دا وینا نه شوی فذكي وتوسوسي اشولي چې تاسو ګان وایي زینو شیطان اعمالهم وسوسه وقال وهي لا غالب لكم اليوم فتاسو ضروري قول مجاز وسوسه لري او ان ایجار دا اسناد سبب دای دعوت درکم الى وسوسه تزکم مش غالب پتاسو السوا دخلكنا او تاسو حفاظت کوون جار او حمیمه استاسو همسایه او تاسو مرګره فلما طلعت الفئتان هر کله چې ولې دوه جماعتونو یې ملاقات وکړه طلاق الفريقان لدل کنایش ولا د ملاقات نکس علاقه بشار وانش وقال ویلی بیا د وسوسه خبره وسوسه پریخو دي تبرأ منهم اما بترکهم وبترک دي پریخو دل یا وسوي او ذ بیزار مستاسنا او اني ارى ذئ ما لا تروا تاسنني هغه وسوسه دا بل شان شو اني اخاف الله یریګه مر الله چې الله په دې وخت من کی تبامي نه کی الله څخه عذاب ورکوم کوي پاو کې شي منافقانو هغه څنګه په لږه کې مرز اوس منافقان خوشو دا مرض ولا څوک دي څوک دوار یو شی دی منافق هم دی او الذين في قلوبهم مرض هم دی یو شی دی خو صفات بدل شوی دي نو یو نو ملدا ورکا نو بل نو ملدا ورکا بهم قول او بل هغه مؤمنان دي چې دا ایمان دای په ځکه لا قرار دی ولې دا نه مسلمانان راغلي دي فتيته من قريش اسلموا مكه وحوصوا اباهم غر هؤلاء دينهم دوکو دې منل دین دي ورته سو جالس کسان دي او دا یو لا زره کسان سره مقابله کوي ومن يتوكل الله سوق اعتماد په الله الله زور ورده غالب لا يذل من توكل عليه ولا يخذل من استجار سوق امن حاصل کی وان قد حکیم دے حکمت والا دے ولو تراک چروین اے پیغمبر اجترف الذین کفروا الملائکتو پاوکی چروح اغلی کافراننا پرشتی او یربون وجوم ماہی مہن لی و ادبارهم الشاگانی لی کلو اتق پشاور کی کلو پمخور کی اس لو خو داخلی پچاوان دی پمازی او دلتا خطایا دی دیوی دا خطاب دی پیغمبر یار سوک شکی دی شکو لو در ترجمه المضارع ماضيا نو ولو رأيت ولو رأيت نو ترى بس شي رأيت بشي بیا خبره کوا چې دا خبره خو رأيت نه دی دا خو ترى دی آینده نو ماضي دو قسموي یو ماضي تحقیقی یو ماضي تاویلی وی آینده خبره خو یقینی دا نو دا ترى رأيت شو او ماضي شولا او ماضي تحقیقا نشولا ماضي تاویلا شو ولا بد عند العلامة من حمل من المزي حول الفرز والتقدير وليس المعنى على حقيقة المزي بس يقول لك فاوقي جلو أخلي طيش كافران ورائك
جواب لرأيت امرا فضی وی بانی یو لوی خبره ما خونی وحی و ادبارهم شاگانی وحی ما ادبرا طول شا مجاہد مراتنا استارهم خاص اندامون ولوحی شا طرف خدا اللہ کنائی و تعبیر کئی نو ذکی ادبارهم وذوقوا او ارتوائی ذوقوا یقون ذوقوا وسکی عذاب دا حریق دا سیزن کی ور عذاب النار فی الاخر دی وذلك ما قدمتهم دا وهل او دا عذاب وجه مخفي لسن استاسو او الله ظلم والا په بندگان نه ظلام مخکین ویلو صيغه مبالغین کوي شي او صيغه د نسبت ظلم والا نه دی او یا ظلام نه دی ظلم نه کوي او دا لري په ځکه وجه دی یو سره ظلم د بل سره ظلم د بل سره د هر باندې سره ظلم نه کوي نو ظلام دی جوړ کدا بی آل فرعون دعبهم کدا بی آل فرعون مبتدا پر محذوفه عادت د کسانو پشان د عادت فرعونانو والذين من قبل ما كان فرعون مخکم کافر شو آیت من الله باندې ونی والله دې په وجه ګناهونه دی باندې بشک الله قوي مضبوط ته سخت عذاب ورکون کړي سو په ځل بچ کول شي بیا و ذالک دا خبرې چې کوم ثابت شوي دا عذاب راغی پدې وجه باندې ان الله لم يكن يبين الله نه باندې احسان را انعمها چې پچای کړی وي احسان کړی الله دا نعمت په یو قوم باندې قومونو حتى يغيروا ما بينهم حتى چې دي خلق بدل کی هغه حالت دې په ان پوسو کې دي هغه عمل بدل کی هغه حالت بدل کی اوس اعتراض او جواب کا اعتراض دا دی چې دي خلق خپل حالت بدل کړو ځکه الله عذاب ورسته اعتراض اعتراض وکړه مخکیم کافر او سم کافر دي څه بدل کړو حالت نه بدل شي کافر او کافر دي نو دې جواب کوي برابر چې احوال داوی سابقا مرضیه صالحه یا اهون د حالت حادثه مخکې حالت یا اسلامي کفر شي خامل وي بد شي یا مخکې کفر خدای نه سیوا شي مخکې مشرکانو کافرانو اوس پکې تکذیب د پیغمبر هم تل کړو نو حالت داغینه بدل شو زیات شو نو دې له حاصله حتی یغیروا ما بینهم سپوږ خبره ندی الله بدلون کې د احساناتو چې احسان کړي پچا باندې حتی چې مغیر کی بدل کې خلق هغه په فصلی باندې او الله پاک کوم او دن کې پوښتنه کړي کله بیا فرعون بیا وایو عادتي پشان د عادت فرعونان تاکیدا او تکرار کو خالص تکرار نه التکذبوا شو او دلته التکفروا شو دلته کذبوا شو پشان د عادت فرعونان او څنګه مخکې تکذیب غاتون زمونږه درب نو هلاکم کو د ګناهونو دی باندې او غرقم که فرعونیان وکل هر یو د دې فریقین که فرعونیان دي او کذا خلق دي قریشان دي ظالمان په کفر او معاصی باندې ان شر الدواب عند الله بشکا ډیر ناکارا د جاندارانو په نزد الله باندې چې څلوخ لري هغه څنګه چې کافر شي دي کټ دي په کوبل ایمان راوړي الذين عاتبوا هغه تاثر موحده کړه ثم ينقضون عهدهم بيواتين وحديخ بلي فحزل کی او دی ځان نه بچ کړي د وعدو د ماتول دی وای آیت نازل له یو جماعت وي په يهود بني قريظه کې وعده کړي و د پیغمبر سره چې د دې خلاف حمله بنکو د مشرکانو مدد وکړو په وسلو باندې فقال نسينا من هرشو بیا وته معاهده وشله فنكسوا وما لهم عليه يوم الخندق مکی کړي و بیا یو کړه ولکه کابون الى مکه فحالفون حرب رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اخره بار تقدیر وی بڑو خوڑے دی هر څوک شي خدا پکې درنک بشکا ډیر ناکارا د جاندارو خلقونه پنځ الله او د الله په فیصله کې اکسان چې کافر شي دي کلک دی په کوفر کې او ایمان نه راوړي او دې تو سره معاهده وکړي بیا ما تاریخ په لوازي په هر ځل کې او دی لا تكون نه بچ کې د وعدو د ماتولونه ٹھیک شو نن سبا هم دا چې سوان کوله پچاره شو ځکه چې زمونږ صدر پرویز مشرف دی او ډیر غټ سړی دی خاص سړی دی نو دی و د خلاف نشوي لیکن چې قرآن ویلې وي د امریکای په معاهده باندې چا اعتماد شته کله معاهده کړی دي 2-3-4-5 کال وشو زموږ سره معاهده کوي پس د کشمیر مسله داسې لاله او د هندوستان د بنگال مسله داسې شو او د افغانستان مسله داسې شو اته چې باقي واري
او دغه درو وای او دوی وای زبسې جواب اعتماد دي او حدیث کې راځي مسلمان سره ګوره دیو سورینا دوغې چې چل پینې شي کېږي مؤمن لا يلدغو من جحر واحد مرتين با تقدیر دا په هر وخت کې چلاوا ان شر الثواب عند الله امریکا ډیر ناکاره خلق دي دقه شي پاګیم چسمان کوا فاما تسقفنهم کثرت غالب شي بدی سقف يطلق المصادفه وعلى الذكر میلاویدو تموي غلبیت کله کثرت میلاو شي یا غالب شي پجن کې فشرد بهم فرق بهم نکل بهم ویا وفدی باندې تسنس کړي په وجه باندې من خلقهم رسولي خلقهم دې دا سزاګان ورکا داسي عذابونه ورکا چې نور سبق حاصل کی په اما تسقفن کو تغالب شي په دې باندې پجن کې فشرد خوار ورکا بهم د دې په وجه باندې یا نکل سزا ورکا د دې په وجه باندې من خلقهم تسنس کا ويروا واوروا من خلفهم سفر لعلهم يذكروا لفارا شدا مشردين جكم دي خوارواشي دي پوجا دي نصيحت قبول وإما تخافن من قوم خيانة كي يليك دي وقوم ذا خيانة فانبت إليهم على سواء نگزار كدا وعلا غيدا سرد برابر كي استاو دا غيدا وعلا شي گزار إلي پوهه کا فطرح عليهم عادهم او پدې استعاره متنيه داخليه قرآن کو ټوټه ده کنه وایا دا وعده د یو شی دی لرګې دی یو شی د بلاس نیولې نو دا بلاول کې دې ته صحیح وي استعاره دي کنه بیا دا سره مناسبه سي دي گزارل دې ته سوي تخیلیه نو گزاره کوي پریدا على سواء په طریقه برابر باندې چې تاسو هغه برابر دي سوي لزوم الاعلام اکثر علماوی اعلام په وخت په اړه چې مدد وادي لکه شپږ کاله وعده ده تیر شو بیا پکې وعده ته دې معلومه شو یا وعده ما تقریر او مشهور شوی نه ده او کوم مشهور او ما ده بیا پکې خلک خبرول تعجب نشته چې مدد تیر شو یا وعده مشهور شوی ده بیا پکې حاجت نشته لکه مکه وغلا وعده ما تکړه او دا واضح شو اگر چې پیغمبر خدا ته متنی اشاره کړم سوال ما تاسو لکه چې معلومه دا ورس روان ده کنه دا روان ده د مکی خلقو پیغمبر خدا او دی وعده وکړه چې لس کاله وجنګ کو ٹھیک شو په دې منځ کې بنو بکر راغلي دي د قریشانو سره معاهده کړې مستاف سره ابو خزاعه د پیغمبر خدا سره بیا د بنو بکر د بنو خزاعه په منځ کې ورانه د خانه نو حمله کړل بنو بکر په بنو خزاعه باندې او قریشانو دایي تعاون کړل په سلو باندې په وسلو باندې او دا دې مشهور شوی دا داسې مشهور شوی دا نو دا غینه پس بیا پیغمبر خدا باندې ویلي چې الکه جنگ کوو او خبر شه ابو سفیان خبر شه روان یم یې سیندي ویلي بلکې تیاری شروع کړه چې کله تاریخ ګوري تفاصیل ګوري احادیث او تیاری شروع کړه او په دې وخت کې حاتم زید ابي بلتع د بخاری مسلم حدیث ته د نور کتابونو هغه یو خط لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم تیاری کوي د جنگ او خیال میراده چې ستاسو خلاف او حدیثو کې راځي چې پیغمبر خدا به چرته وضاحت نکاو چې پلان کې دی لازم دام د جنگ تدبیر دی البته تولیه به کوله پټ پټ اشاره به کوله روان دي بدخیل ته مردان تاسو کې مردان سمړل دي لارې څنګه دا داسته پوښتنه کوي نو دی وخت کې حاتب خط لیکو او ورته ویلې چې پیغمبر خدا روان دي او کيواز دراغه هم الله ولا غلب ورکه یاد درې او دلته خو در پوهې سیلاب دي پر تنظیم کوي خط ورکه یو خزیله داغینو سارا د بنو هاشم وینځه هغه له سپین ورکړي دي چې دا والا او دا خط ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی سره معلومات شو چې په خاص یو ځای کې یو خبر روانه ده دا سره خط دی مرصد دی علی دی مقدار دی وغیرہ دی ورشه پسې چې ورغلو خط را کوم خط نشتی خط را کا نشته دی را کای کوم جامع درو وسو نو خط راواسو کې دی خطو د سرنا سو کې دی نن د غوټی نه راوستو او بیا راغلو
او حاتب چې رشد حاتب نه دی دا حاتب اسن چل شي حاتب وی یا رسول الله ما تلک د مهلت راکا نو منافقی مو نه کافر ما مرتد شي نه ما بدري صحابي دي خدای سره زمان التخذ بچی می دي مال می دي او زه یې کې نه ما تلکی زمان دلته دلرا تعلقات می دي خپلوان نشدي او ستاسو صحابه کرام چې نشدي د دې الته خپلوان دي د خزو د بچو حفاظت پای کوي او زما یې نشدي پیغمبر خدا فرمایي ټیک خبر دی پر حاتبه اشجاني عمر فاروق یا رسول الله مخرج استر په سورو هغه منافق دی راز پاش کړي او ته خبر نه دا بدري دی او شاید الله بدران طويلي افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم قوي جسم کوي ما بخل نو دا پکې دا غي سره کوه نو سم بار تقدیرو دی خلق عدمات او په دې وخت کې بیا بل خبر ته هم کومه ما په یو زمانہ کې مولانا موضوعي د جهاد د کشمیر خلاف یو زمانہ ودل کده حضرت معاویه متعلق او دی رومیان حکومت کی معاهده شوی ده حضرت معاویه سره روان دي په دې لارې باندې لکه دا د رومیانو د اټلی وغیرہ د سره محادثه راکنه د شام اخوا نو په دې کې روان دي نو چې تاریخ پلان کې راشي نو زبر ناګانه حمله وکړم اخوا ځکه چې وعده خو قرشي یو سره روان دي رامنډي وهي وفاء الله عذرو وعده پر کول دي وعده نه ماته دوکې مکو څنګه چې د شاک د شاک معاهده وي د پړډاګه دی وته دخل کو بغیر کې نه څه چې د معاویه برازي د دمشق برازي د حمص برازي په منځ کې ودو بلا کېږي ایي په دې کې د ناس او ته تخوا کې ولای پوجي واپس کړه بار تقدیر یې سړي مطالعه یې کړی کنه ایو بس خبر درس واخا څوک خو وخی یو هغه سره یو سوایا څوک بد شي دا لپاره بل سوایا نو دا خبره کوه قال امام احمد كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينهم أمد فالرأي يبدو منهم فإذا قال الأمد وقضاهم فإذا شيخ لا دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاهم لغدا إن الرسول صلى قال من كان بينه وبين القوم أنه لا يحل أن نقتل لا يشبه حتى ينقضي أمرها أو بالله ولا سواء فلو ذلك مواد فلجاء إلى الشيخ وعمر بن عباسة ده حديث رواه أبو داود يلسي عن الشعبة وأخذ أبو داود إلى آخره زي ما فكر اسمه تلدغو جدا خلق خبرني ولجاي بس لجاي دا زمانه چې بس کافر دی وجنا نه فشر دي من خلقهم الى اخره بیا واما تخافن من قوم خيانه چې دي وعده ما تکړي او یریږي ینه ته پوهیږي فهم بز او زواده وعده تعالی سواء برابر تاسو تاو داګینا بشک الله دوست نه غني خیانت کوونکی ولا يحسبن الذين كفروا ندي غني كافرون لك الذين كفروا فعلشي ولا يحسبون الذين كفروا او سبقوا چې دي مخکې شو په الله نه ان اخلاص او مفعول ثاني پکې مفعول اول پکې حذف شو لا يحسبون الذين كفروا انفسهم سبقوا ندي غي کافران چې انفس داغي چې دي سبقوا مخکې شو د الله لفظ ترجمه مخکې شو الله نه اخلاص شو الله نه شاوي نه په يحسبن کې پر ضمیر دی راځي ایماندار وکړه لا يحسبن قبيل المؤمنين لا يحسبن الرسول لا يحسبن الحاسب ندی گنی جماعت ایمان دارو یا رسول یا غن کې سدی گنی الذي كفروا فرشو او سبقوا بل شو ندی گنی هغه غنون کې یا پیغمبر هغه کسان چې کافرانه سبقوا خلاصو مخلال ان خلاصو انهم لا يزون دي الله نشي کمزور کړي دا الله خلاص دې نشي واعدوا لهم تیار کړئ کفار لپاره مستطاعتم ثم استطاعتم من قوه طاقت ومن رباط الخيل او جماعت تاسنو یا ترل د اسنو لو خطاب دې عام ایماندار وتا مامور به من وظائف الكل عد القتال الذين بذلهم وهيلوا خرابهم يا تون كافرا ما استطعتم من كل ما يتوقع به في الحرب كائنا ما كان شي پسوان دي جنگ کې ریشي طاقت من دی شي پدې پوښوي او دیتا ما به القوه ناګه ته مسوي عین قوه عین طاقت مبالغه تنو تیار کړئ د پاره کفارو چې طاقت لري تاسو طاقت چې طاقت لري تاسو چې پاره سره طاقت راځي نه تعبیر سو کو طاقت مبالغه تنو ابن عباس وايي چې مراد قوت سے اقسام د وصلو اکرموی قلاغانی هي الحصول
والمعاقل د بندش زینا په روایت کې اسنا نارینا بل روایت پیغمبر خدا داسې الا ان القوه الرمي قالها ثلاثا غیر لوی او ظاهر دا چې عموم دي هر قسم طاقت قلا پکې دنکا اسنا پکې دنکا او داسې په روایت او پکې دنکا هر څو قدرني ځکه په وخت کې زیاته شی په دیو نو دا پکې څه کله چې الحج عرفه حج حارس عرفه مطلب دا نه چې بل سندي سپوشوي ما یو خبره کوله او بیا تکوم وانما ذكر هذا لانه لم يكن له في بدر استعداد تام طلب به على النسل من غير استعداد لا يتاتى في كل زمان په بدر کې تاسو تیاری او برابر شوي الله پاک په طریقې د خاص عادت باندې کار وکړو نو تاسو خیال چې هر وخت به کوي دا یو ذکر کو په بدر کې استعداد تام نو خبر شو چې دا مرض به استعداد دا په هر ټیم کې ناراضي تاسو خپل تنظیم کوئ سپوږی کنه جنگ کې تنظیم وکړي او دا بره چې په الله ملان سپارل دی رواني ما دا باندې کې چې حج لذي مکه ته ویل شي دي تو خاخله وتزودوا او په خدای می اعتماد دی ډوړی برکای نه او اعدوا دلتموا التوا وتزودوا فان خير الزاد التقوى ډوړی بازار وړي پیسې وړي دلتموا چې جهاد تن وسلو توفق وړي دا چې چرته بل خاص سفر ته دي د لار جیت په خرچه وړي دا باندې چې پیسو ته حاجت نشته دی او روټي تاج شي والله بقي واعدوا لهم استطاعتم من قوه سپوږ شو به خبره باندې دا خو می زری خبره وکړي وانت تعلم نور خبره کو الکا د توفق گزار وکاو د توري وان الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هذا بالقصد نن سبا دغه شو کار ما دشمن نه خرابي ذکر مسلماني بندق والمدافع توفق استعمالي توفه او دا سره تشه څه کار کولای شي او دا سره مقابله وشي عم الدول العزال سخت مرض وسخت شي واشتد الوبال مصیبت بلاشي وما لبسيط اهلكم فزمك ما لبغالش لكم رسول فالذي اوراه العلم عند الله دا دغه مقابله تعین تلك المقابله للمسلمين وحماتين سوق دین حمایت کې کنه دغه مقابله وکړي خبره پوښوي نو د کافر سره جاز پیدا کا تو پیدا کا مقابله کوا دا سینه چې بس تیارې بلکې او می ورزا او الله بکي دا الله عاد په دنیا کې سره خوارق نه دي اسباب بلټي پسنه بجن کوي سپوږ په خبره باندې دا هم یاد وا هر وخت زی تیارې بکي ومن رباط الخيل دا من قوت دا مستقیم بیان شو او من رباط الخيل هم دا شو د رباط ترجمه دوه کړه یو ترجمه لا چې رباط مصدر دی فعال په معنا د سو مفعول تدریشی اسونه او سو کوئی تړل د اسونو مخکې ته رابطو مخکې ویلو په دې مورچو کې خپل اسونه و تړي په وخت جنگ پدې کېدو اسونه و تړي یا تړل د اسونو یا تړل شي اسونه دا پکې مولانا شان ورشا کشمیری مرحوم یو خبره کوي هم یادوا خبر نه د کومې زمانه خبر ده د بخارا او غیره باندې حمله کی بادشاہ د بنیانو تاسو کو چې سبا خلکو ټوپک پیدا کړی شي لګو ټوپک او ټوپک بدعت دی د تور جنگ وکاو د غشو وکاو د نيزو وکاو او ټوپک بدعت دی خبره پوښي اوس دغه ځای اوس ټول د خلاف دی نو خبره واښه نو اعدوا له مستقیم ته یاد نو کنه چې د کفار مخالفت تیاری وکړي دي اوس تیاری نه کوي دا بدعت دی څه پوښي کنه موږ بدعت څه کوي چې دین دا فرض دي تور استعمالول فرض دي دا نه ده تور استعمالول په یو خاص وخت کې فرض دي کوم وخت کې بل شي نه او چې بل بیا بل شي کوا دا نه چې تور فرض ده من حضرت دین یا خبر ده دا خو دین دی دین دی دین د پاره د حفاظت لپاره کوا په دین کې وته حساب مور کوي دا دین دی او د حالت توجه نه راځي کتابونه چاپ کوا دا خو دین نه دی د کتابونو په دین خوريږي کتابونه چاپ کوا حدیثونه چاپ کوا نور وایا د دین د حفاظت پر هر کار کوا د دې ځان مسله ده او دین ځان له دین خو ځان لشه دی منځونه دی روجي دی حجونه زکاتونه ټول دین دی او دا غیر لپاره د اشاعت او د خورولو د دې ټول خبرو تنظیم کوا کنه ټول یبونه به یراوي په دې باندې په دې مذکور باندې په تیارشي باندې مستطاعتم باندې عدو والله ده الله دشمن وعدوكم دشمن استاذ خلاف عرم دي المتربصين بكم الدوائر واخر نورفس من دونه تدين ما سوا
سوکوی بنو قرزه دی سوکوی منافقان دی سوکوی ایرانیان دی سوکوی پیلان دی والله اعلمو چه سوک دی دا حقی دا پارا لا تعلمونهم تاستی خبر نئے اللہ یعلم اللہ تی خبر دے دلتو اس عربی بیارا من دا کئی عربی دا کنا علمت دو مفول اغواری او تعلمونهم که هم یوشو دیوی لا تعرفونهم علم پا مانا دا معرفت اللہ یعلم اللہ یعرف بیاغوی کتابونو کې چاچ کتابونو ویلي الله تعالی ویل شي ګل شي ویل دی ویل شي اطلاق العلم العلم معرفت الشاعر والمراد قولا او ده الله لا يزور اکثر خلق نه مستعملو لیکن دوی په نهج البلاغه کې اطلاق عارف الله شوی دی السوق العالمه بل مخلص لا طالبونهم محاربين معادين فكروا بس کاغذ خبر نه چې جنگ کوي کې دشمنان دي وما تنفقوا من شيء سچ خرج کوي سچ خرج کوي څه شي جل او قل دینی کلک فی سبیل الله د الله په لار کې وجوه الخير والطاعه فجهاد کې هڅه يوفى اليكم پورا بدل کړی شي دغه شی ولا دا پیسې دغه روپۍ دا چې څه کوي ټول بدل کې دغه بدل پتا څه زیاتې نشي کېده وان جنحوا للصلب کدا خلق کافران مایل شو صلح تا نو فجنح لها تو مایل شا هر وخت جنگونه مکوا تم صلح کوا او سلم مؤنث مذکر دواړه ویل شي نو کوی دا منسوخ دی پاد سیب باندې اسو کوی نه مخصوص دی په کتاب کې دی چې نه منسوخ دی نه مخصوص دی هر وخت کې کې دی شي جنگ لازم نه دی ان لفظ منطق المجید على مغرب الامام صلاح الاسلام و اهله که جنگی که روغوی لازم انده چې همیشه به جنگی یا همیشه به صلح وي هر وخت وره وتوکل على الله اعتماد کوا په الله فوز امرك الیه ولا تخف بشک الله اوردون کې دې حس اوري دغه غشن اوري علیم په نیات باندې ويريد يخدعوك كوالد تعال دوغر کوي اظهار رسول کوي مقصد پکې بل فإن حسبك الله نو الله در لکافي محسبك وكافيك وناصرك والذي ايدك الله ذات دې مضبوط کړي په خپل مدد وبالمؤمنين او استعمداد کړي په ایماندار او مهاجر انصار باندې والله بين قلوب الله مينا چې الذي زروه مزکه او دا سميرا لو انفقت ما في الارض جميعا کتخرج کې چې زمکه ټول دي ما الله بين قلوب مينا پیدا نه کوي کار خبر دا بادشاہان او وزیران راځي وزیر اعظم او غیر راځي یو راځي چاله 1 लाख ورکی او چاله 1 کروڑ ورکی او چاله 2 کروڑ ورکی کو چې وزیر اعظم خپل خوشي بیا دله بدل شي تاسو ویلې کنه چې خپل پاکستان ګوره د پیپل پارټي سره څومره خلکو نو به نظیر سره مرګي بیا سپاره شو لاره په اخوالي پوه د سوایا د نواز شریف سره څنګه چلو د په بل هر وخت کې په لکونو کرون دیوالي پروا نه او بیا وبسي او د پیغمبر خدا مرګي چې هغه څنګه لکونو اربو نه په هیڅ شي باندې واپس کیږي نو قرآن چې لو انفقت ما في الارض جميعا ما الف دامي او ته پیدا نه کی اوسوي کله بخاری د نمبر 4 او د نمبر 5 صفحه حدیث ته یاد دي ابو سفیان نه هرقل تفوس کوي چې کم خلق د پیغمبر خدا مرګري شي اوري ونا سختت لدی وی اوري ونا د دین سره د چا چې محبت پیدا شي نه د دین پیغمبر خدا بیا اوري نه لو انفقت ما في الارض جميعا ما الف القلوب لكن الله الفها من واجه الذي في ملك قلبا وقالبا او بشك الله زور ورده حكمت والا يا ايها النبي حسبك الله اے پیغمبر سره پر الله کافی دی جواز په یوازي اعتماد په الله کوا کافی کې به جنور ورکا او فی ما بینک وبین کفر الحراب او هغه چې تابع دی ایماندار دی په دې تبعه کې په دې نحویانو بحث کې شروع شو یو د دې راځي چې د عطف شي په الله باندې دام په چاویل دي حسبک الله وحسبک من اتبعك خدای اجلا خبره زجاج په محل درسب کې مفعول بمعود حسبک الله مع من اتبعك کافی تعالی الله سر د اتباع او استار پرم کافی دی مرګ د پرم کافی دی پدې پوښي او چاوی دا منصوب دی پکاپ باندې حسبک الله وحسبك وحسب من اتبعك پکعتب خو پدې باندې اعتراض پکم مسنه کې شیخ موجود دی السوق ومن المؤمنين وحسبهم الله دا مفرش خبره وبس
او کسائی پا کوئی دا پا لفظ اللہ تبتین حسبک اللہ حسبک من اتباک دا غیر پارم کافی دی پا دی دا اعتراض دی او شاید پا اللہ تبتین شاء اللہ شنو کافی تا اللہ و کافی دا ایماندار نو پا دی من ابن قیم بیاری سخت خطا دی مدد گوری اللہ ہم کوئی مدد مسلمانان ہم کوئی لیکن دا کفایت خبرہ اللہ فقط دا بنوی چی پا اللہ عطب شی دا بنوی حسبک اللہ ومان اتبع معا من اتبع کستان فارا او دا ایمان دار فارا اللہ کا یا من تویوین فحسبهم اللہ او دلتا واقع معنا معام کردشی او دلتا بیا یو بلا خبر کئی یو ذل ابو حیان اندلسی دا مشهور مفسر دا بحر محیط چرتا یو قصیده جو رکڑی دا ابن تیمیہ پا صفاتو کی او ابن تیمیہ رحمه الله ته خبره پېښ نه راوي پدې کې خدای دې اوران شوی دی د عربي په لاسه ټیک نه دی وی سی بي داسي وای ابن تیمیہ او ته پیغمبر خو نه دی وانت تعلم ان سيبي كما قال ابن تيميه لابي حيان لما احتج عليه بكلامه في شد قصيدا فغلطه فيها ليس بنبينا فيجب اتباعه لیکن ابن قیم په وخت بل څه د ترجمه چې حسبک الله او دا الله په معنی کې وحسبک ولتبعك واذا ترجمه ځکه غلطه ده چې کفایت د الله دی حسبي الله حسبنا الله دا نشي ویلې مدد کولای شي ايدك بنصره وبالمؤمنين شي خدای نشي ویلې چې حسبک الله ولتبعك الله کافي دی ایماندار کافي نه کفایت فقط الله دی یا هو په معنی د معاده او یا مبتدا شلو خبر رو باسا داس موای او دام ویلے شي چې حسبکا وحسب الاتباعك دام پکې ویلے شي یا ایها النبی حرج المؤمن القتال اے پیغمبر تیز کا ایماندار پر جہاد باندې یکم منکم 10 صابرون کوم پتا سو کې شل تر ثابت قدم غالب او ضرور بشي په 200 باندې که پتا سو کې سل کسان غالب بشي په 0 باندې دلته اوس راځي الله خبر ورکړي شل تروي په 200 سلوي په 100 نو تبویناو کې چې پلان کیږي کې دوه مسلمانانو غالب شيونګي ولي دې ظاهر کی خبر ده واقعاتو کې انشاء او امر ده کپتاتو کې شلوي زورو بشي زورور بشي غالب بشي ثابت قدم بشي شرط في من الامر بمصافة الواحد 10 والوعد بانهم ان صبروا وغلبوا بعون الله نبي غصي جمله خبريه ولفظا انشائيه معنا والمراد ليصبرن الواحد 10 او خبر ما حصلنا به یو خبر شو نذا زر خبر شو سو کوئی دا حکم منسوخ دی اسو کوئی نا تخفیف پکې راغله دی لاول چې یو تن بد دوونه نه دیو تن بد رسونه بیا به یو د دوه سو کوئی دا حکم منسوخ شو سو کوئی منسوخ نه دی بلکې تخفیف راغی نه پدی مثلا کې بحث دی چې تخفیف نسخ دا او کنه سو کوئی نه دا سو کوئی دا من الذين كفروا غسل کسان د کوم غالب به بزرګ کافرانو باندې بانهم بدی وجه من چې قوم دې نه پويږي اغید الله نو د قیامت خبر نه دي ایو جنگ ثواب ور نه کوي ایو جنگ دنیا د پاره کوي او تاسو د دین د پاره کوي الان اس خفف الله عنكم الله پتاس تخفیف او سپکواله وعلم فوش الله پک الان خفف والان علم ان فيكم ضعفا چې پتاسو کمزوري ده سوګي په خاص ځوانان وای اوس بوډاګان شو کمزوري شو یا سو کوئی مخکې تاسو په اړه سیوا وا د دین په یاترا استقامت تر پکې زیاتو مدد الله نه تاسو تفویض د مصر و الله تکو اوس هغه کم ضرور راغله اعتماد کمزور شو اوس دلته الان خطف الله الان علم الله اوس الله واقف شنو مخکې نو واقف دا اعتراض دي چې الله مخکې واقفو نو دا تعلق د علم لري په دې باندې علم خدای الله مخکې نه او خو تعلق د علم په دې خلق په اسراره دا علم د الله مخکې نه خو تعلق د خلق ورجراغه نو په دې وخت اوس الله تخدوستو او الله عالم شو الله اوس عالم شي الله علم پتا سو پوری ولخت تاسو عمل وکړو چې پتا کوم ځای نه کچې دوی پتا سو کې سلطنت ثابت قدم یې کې چرته سي لفظي بیا وایا ظاهر کې خبر ده واقعاتو کې امر ده نو خامخا دې تیشي سل صابر 200 تا
که تاسو کې ضروري غالب دشي او ټینګ دشي دوه ضرورت او الله مدد کوونکی صبر کوونکی ما کان نبی ان یکون وسرا ندی مناسب چې د پیغمبر د پاره سوي قیدیان یو قیادت داري ما کان نبی یو پیغمبر لره مناسب ندی نو کوجه پکې شکیرا او نبیون نه کېرا پس یا کړه پکې دا نو هر پیغمبر پکې کې او زم پیغمبرم پکې نه نشو نو ما کان نبی یا بقیت کې ما کان لنبی نری پکار دی پیغمبر لرا دی معهود پیغمبر لرا دا پکې دوی مشو نه کدا شي د خاص پیغمبر مسله بشي اګه عام بشي دلته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاتب کوي ملامت کوي خدا سے ورته نه وي ستاره باندې پکارو خطاب د عتاب وطن کوي نو خطاب کوي په طریقې د سمان د غایب باندې د پیغمبر مطلق د فاره یا د پیغمبر د فاره د پیغمبر د فاره پکار نه وانما عبد بذلك تلطفا به حتى لا يواجه العبيد زما یو مرګرو خان بادشاہ زما سره خطا سبحانه او تعلقات هغه د خاص خبر لري تبع کوي کنه نو بس کله د شرک لري خلافو بیا وای دا ټول خلق مشرکان دي او کله پیغمبران علیهم السلام په اسمت کې داسې یو انتحار رسول کله ونه چی داسې نو داسې کې شو څوخي وای په قران کې کتاب کم دی په پیغمبر او دا د منسوخ هغه بل شي دا د منسوخ نو ته منسوخ کول شي خبره کوي نو قبل لګول غزاله شي تفاسیر ځان سوي اذان درست براوي چې د قران کې څه عتابونه شته او دوست خبرې کوي دا دوست وای دا د سره پکار نه و دا د پکار نه و دا د څه چې کنزل دي وهل دي خدا د پکار یو داشو او برزه به هم راشي چې پیغمبر خدا سلام دا کافران وجلین دي خو دې څه پاکي و مې تا براشي دوبشي دریم باندې سورۃ تحریم کې چې الله پاک وایي چې پیغمبر خدا دا کار کړی هغه براشي نو بل مقام به هم راشي سلور مقامات راځي ابس وتولى عن جاء العما فسلور مقامات کې د عتاب خبر عفى الله عن لما اذنت لهم لا طول عتاب دوست سره خبرې کوي نه دوستانه لطف دي ما کان نبی پکار یو پیغمبر د پاره یا ما کان نبی دی پیغمبر دا ما صح او مستقام نبی ايكون وصلات لغد قیدیان ساتي حتى يدخل في الارض حتى چپوږي توي کی پزمک کی اسخان وی په عربی کې الغلظ والکسات والسام لکواله او پرنواله بیا مستعار په سوال د پاره د مبالغه په القتل لانها لمن عند حرکته سوال السخي چې قتل وشي نه سړی بیا ترين شي نو توای سخي شو ټینشوس او تريدون على الدنيا تاسو اراده کوي سامان دنیا او الله اراده کوي د اخرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم دلته حدیث پیش کی اخرج احمد والترمذی حسنه والتبراني والحاکم وصححه عن ابن مسعود د بدر رشوا قیدیان رسول شو پاک عباس دی پیغمبر خدای خلقو د قیدیانو مسله کې سوای نو وکړ یا رسول الله ستا قوم دې ستا اهل دې پاتې کا شاید الله په قبول توبې وکړي عمر یا رسول الله ته دروغجن ویلې ته استلې سفر جنگیدلی د مخ کې کا چې سټونه ولګو عبد الله بن رواحه یا رسول الله یو خړګي وګورا یو مایرا چې دې لرګي پکې التور بل کو دي وردنکا عباس اوردل دې قطع رحمه کې شي دې کټ کې دلش بسم جواب ورنکو چاوي ابو بکر صدیق خبره بخلی چاوي د عمر بخلی شاید عبد الله بن رواحه په سره وته بی الله د چازو نرم کی حتی د پونه نرم شي او د چازو سخت کی حتی د کانما شان ستا وکړه د ابراهيم عليه السلام دی وای من تبعني فإنه مني ومن عصاني یا الله که زما تعالی زمانه دی اګه سنا فرمانه ته بخون کې مهرباني مثل ستا وکړه مثل د عيسى دی ان تعظم فإنه عبادك وان تغفر لهم كعذاب ورګ بندگان دي غره ضروري مثل ستا عمر موسی عليه السلام دی رب من اسم الاموال خدای مال ختم کی زمین مضبوط کی شیوان حتی رو لگا مثل ستا عمر نوح علیہ السلام نے رب لا ترى الرحیم کاتبین تیارا تاسو فقیرانی یو تن بخیدونو مگر یا پی جور کئی یا بیسٹو عبداللہ یا رسول اللہ عبداللہ مسعود سویل بن بیضا دغه اسلام چپ شما دې ویرنما چې
چې کېش مکان راوځي پیغمبر خدای سهیل بن عزات بس اوس په دې باندې بحث دی چې آیا پیغمبران اجتهاد کوي کنه کوي اوس د بلاد پیغمبر اجتهاد وکړي او وحي له خلاف امراضي ان النبي عليه السلام قد يشتهون وانه قد يكون الوحي له خلافه ولا يقرن الخطايا بخطاباني ټینګې نشي نو تاسو د حسامي او عبارت له بیا به توګه ما په یو دزمان دي درې سلو مرغې نشته والصحيح انهم كانوا لا يقرون على الخطايا دي خبر دادا چې پیغمبران علیهم السلام په خطا اجتهادي باندې ولا قرار نشي ورکړي څه مطلب شو اجتهاد کوي یو خبره خطا هم کیږي دو خبره او قرار ول نشي ورکړي په خطا باندې نو دا ټول دل تم دغه مسلې شو بیا وسره علماء لیکي چې کمرای اسواب دا د ابوبکر کده عمر زائد همانی د عمر لیکن دلته ابن قیم وایي اکثر علماء وایي چې رائے د ابوبکر اسواب 176 صفحه جلد 2 کې نقل کړي شرایط د دوه چاته تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ نو هغه پکې راشي وايي وقد تكلم الناس بأي رأيين 75 فرجحت طائفة قول عمر بهذا الحديث ورجحت طائفة قول ابو بكر ځکه چې خبره پدې کې نه پاتې شو د تیر شي لیکسرا د الله غیر برابر شو او رحمت دې دکې په غضب غالب دی پیغمبر خدا تشبیه د ابراهیم او د عیسی او تشبیه د عمر د نوح او عیسی او خیر عظیم حاضر شو خلق قیدیان مسلمان شو او دغه بشان مسلمان وروتل قوت راغی په دې باندې موافقت پیغمبر خدا ابو بکر سره راغی او د الله موافقت سره راغی لکه چې خبره پدې فیصله شو او نظر صدیق ډیر کامل له فإنه رأى ما استقبل الحكم لا اخرا وغلب جانب الرحمه على جانب القوه لسوجوهات نقل کړي او بس الترازی چې نبی رسول الله وته یوزل او سترګو یو خواني او مې فاروق یا رسول الله جاري کله جلا خبره ماته زه به مجرم اکري ځان هو مجرم کنه په عذاب د سراغره الله په کوینا کوي دام پکې ده په وجه بوکان بکې په لوري بوکان ته بکې تر وکا قال السلام ابكي الذي على اصحابك من اخذهم في دار قدر عذاب علي عذاب ادنى من هاشر وانزل الله ارچ پیغمبر دا رحمت توجه نه چې عذاب راشي څو دنیا غواړي پیغمبر خدا دنیا نه مقصد دا ابوبکر نه و اگر کله باندې واپس تو کان ته مصیبت وانه دا پکې 75 صفحه 175 کې په جلد 2 کې زاد المعاد بهر تقدیر د دیولستو ندی پکار ندی مناسب د پیغمبر مطلق دفاره چې دا غد پاره قیدیان وی حتی چې د پوره ویتوي کې پزمک کې تاسو یاد کوئ سامان د دنیا او الله یاد کوي د آخرت بیا مولانا مودي په سیکشن ورسته شه ورکنه وی بای صحابونو دا غلطی شوی دا صحابو کې خبر سوقوا صحابو کې دنیا اوس د قرآن پیدا اوس خبره کوا نو تاسو خبره کوله منکم ما يريدون على الدنيا ولا يريد الاخره بیا پس خبر کوم دا سنیان یو مسلک ته چې الله د کوم شي اراده وکړي هغه بدلیږي نو چې الله اراده اخرت کوي نو بیا خو بدلیږي نو دا اراده دنیا څنګه وشو دلته اراده نه مراد رضا ده دا الله اراده ده یعنی خوخی اخرت په خو تعویل ته اراده شو للمشاکلتی او الله زور ور دي حکمت ور دي نو دلتوائی یعلم ما یلیق بكل حال ونهى عن اخذ الفدر حيث كان الاسلام غزو وشوكه اوس دلته بیا راځي چې بل ځای براشي فاما من بعدو واما فداء حتى ذا الحرب اوزارها بیا یو وخت دا بل وخت اسلام تازه دی دشمن مضبوط ته فدیه مالا اسلام مضبوط شو دشمن کمزور شو اوس کی فدیه اخلي اک احسانات کوي لولا كتاب من الله سبقه کله د الله لیک مخک شرک دمسکم فيما اخذتم رسل موتاستا په هغه مال کې تاسو خسي عذاب عظیم لوی عذاب د لولا کتاب من مکتوب یا خدای الله کتاب دی په لوح محفوظ کې لیکل دي چې دې صحابو ته سنه یا عذاب کوم قوم ته چې مخکې وضاحت نشوي دا پکې ویل شي یا دعوایا مجاهد چې خطا په اشاعت کې شرط سره دعا یا پیغمبر خدا او صحابه معذب کوم یا اهل بدر معذب کوم او چاوي دا ټول پکې دنکا دا ټول پکې دنکا دلته پکې وا
انما فعلتم رضي ولا يرد عندي ان يكون المال من نساء العذاب كل ما تقدم دا ټول پکې دا نه کار کنه لیک د الله طرفنا فیصله مکه شوی د سلیمو تاسو ته په هغه مال کې اصلي عذاب له فکلوا وسنګ چلې خلق له خورای مما غنیمتم دا فدیم پکې دنه کو غنیمت پکې ټول دنه کا خورای د هغه تاسو غنیمت کړی دي حلال حال کون حلال او طيب خالص لا تاكيد د اباحت په لما في العتاب من الشرك ملامت راو سخت راو او يد الله بشكل الله بقول کې مهربان يا ايها النبي قل لمن في ايديكم حتى عباس ته یا نو سو بیا سو چني راغلو پیغمبر خدا ته ویل کوي چې په دی راوړه تلترازي في درهم نغوی سیب زخو مسلمان ما زخو په زور راستله پیغمبر خدا ورته کستا خبره حق وینه الله بدل درکړي ظاهر خو استادم خلافو د خپل نفس دی ورکا د دور یرو ورکا د نوفل او د عقیل او د خپل دلیس رتبه د عمر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا غمال چې خخاو تا او د فضل مور او تا ته خبر نه ما چې ما ته په دې جنگ کې څه کېږي که حادثه پیښه شو نو ستار او لکی ول عبد الله و عبد الله و قسم دا ستا او د عبد الله او د عبد الله او د قسم دا ما یا رسول الله چا خبر کړی په دې وخت وسوګ نو قال عباس اشهد انك صادق ان لا اله الا الله وانك رسول الله فليس خبر مگر الله ولقد دفعت اليها في سواد دا پیسې ما غل پټي ور کړی بیا نقل کوي یا الله ما الذين خلقوا شل مريدي او هر مريد په 100 روپۍ کې معاملې کوي او الله زمزم را کړی د دوست نه ګرم زما د زمزم په مقابل کې دنیا دي او د دې بل خبره چې الله بخشي کې دغه انتظار هم کو دلته نقل کوي نبی سمتا ډېر غټ مال غړي اتیا زره دلته اتیا لګي مال کستل دي 1 کروڑ پیغمبر خدا د سکړو امون دلاو کړی حتی تقسیم وکړو عباس ته واله یې شی واغست بخاری کې حدیث دوه درې دی صاحب یک روپے نقد کنا دا وچه دې کجی نه وچوتم دا چا ته نه کني چوتم چا ته نه سيدي کم کړو بیا راځه ته کني چوتم چا ته نه خې کم کړو د سی بروان دی پر سی بدمه د مجلس دی ورېم شي دا غینه پس پیغمبر خدا او ته ګوري حرسن چې دې ګوره په دې پیسو څومره مېند دا خبره په روایت د بخاری شته او مين خدا پیسو سره خلق وي ويغفر لكم الله غفور رحيم اکدي غواړي خیانت ستا خبر په عباس کې او خبر والظاهر ان ملائکه عامه لسائر الاسره صيغه جامه ده هغه دی پکې وینو پکې دنه اکدي غواړي کې بیا ته خبر کې دوکستا وعده بیا ماتي فقط خال الله من قبل دي مخکې خیال کړه الله تعالی بالكفر ونقص ميثاقي فامكن طاقت ورکړه تعالی تمکن درکړو تعالی طاقت منهم د دوی د نیوون او الله علیم حکیم ان الذين امنوا وهاجروا چا چې ایمان او هجرت کړي وجاهدوا بمالهم جهاد په مال باندې هاجروا المهاجرون هاجروا وطانوا وتركوا هم لاعداء دشمن ته بخرو باموال فسرقوا القراء والسلاح فاسوني کې خرج په وسلو کې وانفقوا المحاويج خرج محتاج وانفسهم بزان باندې جنگ کوي اقتحام المعارك کوي حوض کوي په لوجل المهالك او در وپی وهي په دریاګونو په ډنډا د حرکت کې په لار د الله کې امال مقدم کو په انفس باندې ځکه چې اکثر jihad خلق په مال اول کوي په رسول والذین اکثر او چې زی ورکړي ونصروا مدد کړي اولئک بعضهم اولیاء دا کسان مددګاران دي بعضی د بعضو سو کوئی مددګارانی دی بل مدد کوي اسو کو میراث باخلی پوخا پدې کې میراث اوس دا منسوخ شو اسو کوئی ولایت چکم دی دا مدد مراد دی نو بیا محکم شو والذین آمنوا چاچی ایمان او هجرت نه کړي مالکم ولایت من شی اشداس لپاره د ولایت او د غیبت مینه د محبتنا یا د میراث نه هیڅ حتی چې د هجرت وکړي ويستسروكم كما تنوالي في الدين فعليكم النصر فتاسو مدد لازم لطیفه در طبیعه بخوام پا دی پیخور که یو سڑے و اس نیم خور چیز کمفات تے جواندیر خموشر سڑے و نم داغا عبدالرحیم او داغا دا صابون کارخانه و افتاب سو داغا پا کارخانه که زنگ شپا دا درے کسانی یو زیمه یو مولانا خان بادشاہ مرحوم دے یو مولانا شیخ القرآن دے زما او دو خان بادشاہ څخه بخری دي هغه وي صحابو رئیس نه شي اکه شي دا ټول درو دا څوک وي نو زه ته کله یو کله ورسو
په دې وخت کې هغه جواب ورورځي نو په دې وخت کې مولانا صاحب پنځپیر غوسه شو نو دایتون ته پېښ کړ نو دا جواب مون شي کولای کنه پوه چا چې ایمان او هجرت کړي اوس خبره ده په حتی معاویه کې اوس داله مهاجرون ته زمو خبر په سوال کې دې اوس راشي دا څه دی پوه بل دې ورته ما خروشی چې کوم دی د روس چې کوم دی مشر نو دا هغه مخکې ستالین او لیلن وغیرہ کې شي دي نو دا هغه متعلق شي نو چا وته خروشی څه پیدا وکړي یو دغه چې تاسو کولای شئ په مخکې دغه څه ما نشي کولای مطلب الته خدای دا نه کړي بیا څه کولای شي نه کته یو خو بس یې دې کنه ما وی هغه وخت ته یاد نه زتا څه ویل شي یو ځل وګړو دا مولانا اکبر خانم پکې مولانا عبد المستعان پکې ډېر طالبان مجان مجلس شاګردان دوستان پکې مولانا محمد شریف په خبر کې پس قدر پوره کې ناس ما خدا فیصله کړو چې زه اړو غږ نه چې سوي هغه دی وای چې سکه هغه دی کوي نو خان بادشاہ مرحوم ویلې کنن چې هغه ګوره ډېر خدا که چاونه ویلې نبي هغه موږ ته خبرې نه زه پوښتنه دا ډول کې ټول ماته نو ما او دوی چې تاسو ته وضاحت ولنه کوم مناظره راځي و دسي چې خامخه نو ما وی چې بس تیارې بو کوړه وشو خان بادشاہ سبي د خپل استاد او د مشر څوک مناظره کوي نو مناظره